چې په دې عربو کې د دې پښتنو دا وچې شونډې وینم، دا شلېدلې پوندې وینم، دا په وچو غرمو باندې چې د عربو اوښانې نشي برداشت کولی. زما د وطن تنکۍ ځوانۍ پکې سوځي. ایران ته صحابي تللی ګورنر ورله ډوډۍ کړې وه، په دې ډوډۍ کې ته یو پوټی پرېوته، راوچت یې کړ، پاک یې کړ، ښکل یې کړ، ویې خوړی. ما ته نن خلک دا پیغور کوي 14مه صدۍ ده او ته اوس هم د اسلام خبرې کوې. ما ورته وایي چې 14مه صدۍ ده او ته اوس هم لا د خدای پاک د اسمان نه لاندې ژوند تېری وځته. ما په ډمډوله استعفا ورکړه، وزیروم پېښور ته رالم، ماما مې ټلیفون وکړو دومره منسټري وکړه، اوس په پسه کور ته او پسه کې راځې، یو موټر خو به دې پیدا کړی وی. ما ورته وې موټر خو د وړو خلکو شی دی، زه به په دې غټ بس کې کښېنم او کلي ته به درځم. د چیف جسټس په لاس کې قرآن کریم غواړم، د منځ په وخت کې چې وزیر اعظم اذان ته مخکې شي او صدر پاکستان امامت ته مخکې شي. زه په اقوام متحده کې هم داسې نماینده غواړم چې هغه د امریکې د لویۍ په ځای باندې د الله اکبر ناره ولګوي چې الله لوی دی، امریکا نه ده لویه. ستاسو د دې سوات په ایرپورټ به د روس او د امریکې طالب علمان را رواني چې ماله په سیدو یونیورسټۍ کې د داخلي اجازت راکوي. ایران ته صحابي تللی ګورنر ورله ډوډۍ کړې وه، په دې ډوډۍ کې ته یو پوټی پرېوته، راوچت یې کړ، پاک یې کړ، ښکل یې کړ، ویې خوړی. ګورنر ورته په دې غوږ کې وویې چې یا ساده انسانه، دا شهزادګان، دا نوابزادګان، دا خانان، دا د ایران مالداره خلک به ستا په باره کې څه وایي چې دا ډوډۍ کمه ده او که دا سړی بیکور او جاهل دی. صحابي ورته جواب ورکړ چې اترک سنت حبیبي لهؤلاء الحمقاء، زه د خپل محبوب سنت د دې بیوقوفو دپاره پرېږدم، د دې راځئ د دنیا دپاره د خپل پیغمبر سنت به نه پرېږدو، د دنیا دپاره د خپل پیغمبر شریعت به نه پرېږدو. دا د میډیا پیداوار، دا د چینلو پیداوار، دا د بین الاقوامی اسټبلشمنټ، خدای مبخ امریکا هر وطن کې اسلامی دنیا کې حزب اقتدار هم خپل ساتي، حزب اختلاف هم خپل ساتي. که دا یو بدنام شي نو چې دا بل اس راته تیاري. راځئ چې د دې لوبې نه، د دې سازش نه دا خلک خبر کو، هر څه ته تیار دي، خو دې ته نه دي تیار چې اسلامي قیادت را نشي، دیانتداره قیادت را نشي. دیانتداره قیادت چې راشي بیا به د وړ بینک نه قرضې څوک اخلي، بیا به د IMF زولنۍ څوک خپلو را روانو نسلونو ته لاسونو ته ارتئ. دې وجه نه رونو دا نننۍ جرګه، دا نننۍ ناسته، دا د انقلاب باعث وګرځوئ. دا نننۍ ناسته یو فیصله کوونکی، که په ما م اعتماد نه وي، زما په ملګري م اعتماد نه وي، یو بله ښه ډله تلاش کوي. خو الله ګواه دی، د الله د دین لا علاوه بله لار هم نشته. دا خبره ټیک کوم که غلطه کوم صاحب، تا زما بچي شهیدان کړه، تا زما میندې وجړولې، تا زما جماعت په اینو سور که، تا زما قرآن په اینو سور که، زما په بدن کې چې روحي او د وینې اخرنۍ قطره وي، زه به د فلسطین او د کشمیر او د افغانستان د ماشومانو بدل ضرور اخلم، انشاءالله ضرور به اخلم. موږ د غزنوي اولاد یو، موږ د ابدالي اولاد یو. زه پښتون هم یم، قرض کولی شم، یر نشم کولی. تلک الایام نداولها بین الناس، دا ورځ خدای بدلی را بدلی. زه هغه ورځ وینم، یقین وکئ چې انشاءالله ستاسو د دې سوات په ایرپورټ به د روس او د امریکې طالب علمان را رواني چې ماله په سیدو یونیورسټۍ کې د داخلي اجازت راکوي. زه هغه ورځ وینم چې دلته د عرب به را رواني چې ما ته په منګوره کې څوک
کفیل پکار دی دلته مزدوري کول غواړم دا ورځې به خدای بدلې کړي زه د خپل پاکستانیانو زما د پر رب قسمي دا زړه مې چودو ته راشي چې په دې عربو کې د دې پښتنو دا وچې شونډې وینم دا شلېدلې پوندې وینم دا په وچو غرمو باندې چې د عربو اوښانې نشي برداشت کولی زما د وطن تنکۍ ځوانۍ پکې سوځي مړ شي شل ورځې په سلاجو کې پراته وي او په سلاجو کې پروت یو دلته په کور د غم اور بلي څوک یې نشته چې تپوس یې وکړي جیلونو کې بند دي روزانه موږ سوځو د یو جیل نه ټلیفون کېږي چې پړ مې کړ نو مړ مې کا جرم را باندې ثابت کړي نو 100 کاله جیل را کوي دا بې ایمانه حکمرانان دا د غیرت نه خلاص حکمرانان دا لالته لاړ شي عمرې کوي په کم مخ باندې الله ته مخامخ کېږئ په کم مخ د پیغمبر علیه السلام قبر ته مخامخ کېږئ چې ډاکټر عافیه 86 کالو دپاره د امریکې په جیل کې پرته ده ما د ډاکټر عافیه خبرې او کیسټ په خپل ټلیفون اورېدلې مور ته نصیحت کړی دی چې په ما جاړه مه زه به دا ټوله جړه په قیامت کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته کومه چې 50 اسلامي ملکونه او زه د باګرام د جیل نه راچوته کم ما ته د ډاکټر عافیه ماشوم زوی دی اوس 17 کالو ته رسېدلی دی په خپله ویلي دي زما د مور په غېږ کې سلمان ماشوم و امریکې د نیله شاته نه دیکه ورکړه او ماشوم چې ترې وغورځېده د چې پرې راچوتوله دی مور مې دا ماشوم راچوته د پاسه پې امریکنی ور وخوته او د هغې په دې اوږو یې بوټان سره ور ټوپ کړه او زما مور د یو الله چغه والې وه او د هغې نه پس زه بیا بېهوشه شوی یم بیا ما خپله مور نه ده لیدلې دی هملته روان دي پیغمبر علیه السلام ته مونږ باندې احسان کوي چې عمره مې وکړه او د چا په پیسو یې وکړه زما په پیسو یې وکړه ستا په پیسو یې وکړه په سرکاري پیسو یې وکړه هلته ورله قرآن شریف یو ادارې ورکړه چې دا 10 لکه قرآن شریفونه ویسه پاکستان کې جماعتونو مدرسو ته ورکړه ظالمانو هغه هم په بازارونو کې خرڅ کړه دې شرمخانو نه د دې مارانو نه د دې بزدله قیادت نه تاسو به لا بیا هم د ترقۍ خوبونه وینئ دې وجې نه راځئ چې دا کړۍ ماتې کړو راځئ چې دا زنځیرونه مات کړو پښتو شاعر وایي چې شرنګ ورکه زولنو له ستمګر چې هم واوري شرنګرات چې پکې نه وي زولنۍ نیمګړی ښکاري زه خپل زلمي سره خبره کوم راځه مونږ سر په تلي کې ایښولی دی مونږ هیڅ اجنډه نه لرو ما په ډمډوله استعفا ورکړه وزیر وم پېښور ته رالم ماما مې ټلیفون وکړو دومره منسټري وکړه اوس په پسه کور ته او پسه کې راځې یو موټر خو به دې پیدا کړی وی ما ورته وې موټر خو د وړو خلکو شی دی زه به په دې غټ بس کې کښېنم او کلي ته به درځم په غلا شرمېدل پکار دي په حرامو شرمېدل پکار دي په کرپشن شرمېدل پکار دي غریبۍ باندې ما ته شرم نه راځي غریب هغه دی چې ایمان یې نه ما سره د ایمان سرمایه ده دا د سرو سپینو نښه ده دې وجې نه رونو الله حکم کړی دی ان الله لا یغیر ما بقوم خدای الله پاک د چا حالت نه بدلی څو پورې د خپل حالت په خپله نه بدل کړي نو زه ستاسو نه تپوس کوم ظلمو
زه مشرانو نه تپوس کوم چې دا خو د حق او د باطل معرکه ده. تاسو یاد دي کربلا میدان کې امام حسین یو طرف ته او د یزید د فوجونو سالارو هر اگر هغه د دې لپاره چې امام حسین مړ کی یا یې بیعت ته تیار کی، هر چې کله د خپل لښکر نه راووته او د امام حسین د لښکر خواله راغی، بیرته په شا شو، بیا ورغی، بیا را په شا شو. ملګری ورته راغی تپوس یې ته وکړو چې ته خو موږ په جنګونو کې لیدلی، ستا د جنګ دا انداز خو نه و، دا نن چې تا کوم اختیار کړی دی. هر جواب ورته ورکړو چې زه جنت کې او په دوزخ کې د یو انتخاب کول غواړم. او بیا د تکبیر ناره چوته کړه، د امام حسین خیمې له ورغی او یې که نن زه ستا په قدمونو کې شهید شم الله به زما ګناهونه معاف کړي. هغه ورله تسلي ورکړه او الټا د یزید خلاف وجنګېده او مړ شو. اچھے شاعر ویلی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. رونو یو څو کسان پکار دي، خو د کار کسان پکار دي. راځئ د دې خپل ملکنډ ویژن نه به شروع کوو، د انقلاب دا سفر، د تبدیلۍ دا سفر، د رڼا دا سفر، د ترقۍ دا سفر، د محبت دا سفر، د کورونو د جوړولو، خاندانونو د آبادولو دا سفر، د حیا سفر، د سنتو سفر، د شریعت سفر. ما ته نن خلک دا پیغور کوي 14مه صدۍ ده او ته اوس هم د اسلام خبرې کوې. ما ورته وایي چې 14مه صدۍ ده او ته اوس هم لا د خدای پاک د اسمان نه لاندې ژوند تېری وځتې، اوس هم لا د الله د نور رڼاګانې خوري وځتې، اوس هم لا د الله هواګانې خوري وځتې. نن چې نور او اوبه ستا دپاره څنګه لازمي دي، دقه شان اسلام لازمي دی. مونږ لکه خدای عزت راکوي په اسلام به راکوي. مونږ له د مغرب په کلچر نشي راکولی، دا کم چې میډیا پیش کوي.